که راته خاونده مړ شوې بیا به دا دشتو کې زنانه ذاتم څه کومه زه خو قبر هم نشم ایستی زه خو تا اړولې راړولې هم نشم زه خو تا له غسل هم نشم درکولی زه به ښځه ذاتم تا سره څه کوم ابوذره تا خو ټول خلک تنبولي دي په دنیا کې هغې ورته وفرمایل خفه کېږه ما زما پیغمبر زما دپاره پیشنګویي کړې ده چې ته به یوازې پاتې کېږې اخره کې او ستا مرګ به م یوازې او یو قافله به راځي ستا جنازه به او وفات کېږم خدایه په حالت د ایمان کې مې دنیا نه بوځې داسې نه چې زه دنیا کې ډېر عبادات وکم دنیا کې زه ډېر ولی الله یم لیکن خاتمه مې په کفر وشي کاتبه مې خرابوي لکه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې د هغې سره دوه فکر و په دنیا کې یو فکر آخرت یو فکر قبر چې آخرت فکر به ټوله زمانه به د آخرت فکر کو چې آخرت به مې څنګه محشر به مې څنګه عملنامه به څنګه میلاویږي او دویم چې زنکدن کې به راته کلمه نصیب شي او که نه دا د صحابو بس دا دوه مشن اوس الله دې معافي وکړي مو ته که سوال هم کوو نو د دنیا سوال کوو ډېر چې خدایه دنیا راکې ډېره زیات الله مال راکې زمو ستا د مال سوالونه وي لیکن د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین زندگی داسې وه چې مال خو ورسره و باوجود د مال نه فقیران بربند به ګرځېده او دا فکر به الله چې تا ته پیشي کېږي الله چې تا ته مخامخ او مواجهه کېږي الله په کم حالت کې به خدایه ستا په فرمانبردګۍ په حالت کې به ولاړ یو که نه خدایه په شرمندګۍ حالت کې به ولاړ یو الله چې زنکدن کېږي خدایه کلمه به نصیب شي او که نه الله ایمان به د دې دنیا نه یوسو او که نه بې ایمانه به ځو دا د هغې بس فکر د صحابو فکر ده لکه ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه داسې صحابي و چې نبی رسول الله د هغه دپاره پیشنګویي کړې وه مسیح هذه الامه د دې امت عیسی ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه او څنګه ورته وي هغه سره به یو شړی وه یو به ورسره کنډولو او یو به ورسره لوټه وه په شړی کې چې به کم ځای پې شپه راله په ځان به یې راښکله یو ورسره کنډولو چې په دغه کنډول کې به یې روټۍ هم خوړه په دغه کاسه کې او کنډول کې به یې اوبه هم څښلې یوه ورسره لوټه وه چې اودس چاردام دپاره یې ساتلې وه او ګرځېده به چې کله نبی علیه صلات وسلام مبارک دنیا نه تشریف فرما شو لړه دا ابوذر غفاری به په خلکو پسې ګرځېده چا سره چې به دوه ترکاریانې وي ترکاري به تې هغه ځای ته وویشته ظالمانو تاسو نه مرګ هیر دی تاسو نه د پیغمبر زندگی هیره ده زما پیغمبر خو په میاشتو باندې لوږه تېره کړې ده ته ولې دوه کاسو ته ناست دی خلکو سره به یې شر د چا چې به دوه جوړې وي یوه جوړه به یې تې اوشلوله ولې تا نه د پیغمبر زندگی ایره ده چې زما د پیغمبر زندگی داسې زندگی وه چې زما پیغمبر د دواړو جهانو سردار آقای دو جهان احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک سره د دې نه چې د خدای معشوقه ده و بیا به ملای بربنډه وه داسې به ګرځېده د فقر په حالت کې تا نه هغه زندگی نه ده تا دوه جوړې اچولې دي د چا چې به عمارت اولی د پوخ د کوره به رابار که ور به ورته وډبو بار به راووته جی خلکو به ډېر احترام هم کو چې بزرګ صحابي دی او په اسلام کې 5 نمبر مسلمان دی یا 4 نمبر خلکو به ډېر احترام کو چې د چا پوخ آبادی به ولیده دروازه به وډبوله بار به راووته جی حضرت فرمایي هغې به ډېر وایا دا آبادی دې څنګه پوخ جوړ کړی دی دنیا ته ابدالآباد راغلی څه ولې د مرګ فکر نشته دنیا کې د پوخ آبادی څنګه جوړ کړی دی
ته څه کې په دنیا کې دنیا کې د ډیره غورځولې ده مری د دنیا ته راوړي دي هغه به ته حضرت دا کومه زمانه ده د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک جدا زمانه وا دا جدا زمانه وا د زمانه موافق به چلےږي خلکو عثمان ذینورین رضی الله تعالی عنه ته شکایت وکړه چې د باباجی نه خلاص ک باباجی تنګول کوي اسه چې ته خبره کینو بیا تنګول ني صحابو شکایت وکړه عثمان ذینورین امیر المؤمنین دی خلیفہ ثالث ته روي غوښته وي ابو ذر غفاری ته وي و استاد پاره خو ما په شام کې انتظام کړی دی شام ته لړ شه او په شام کې ضمانت روا دلته تو وخت نشي تیرولې خلک ستانه ډیر شکایت کوي دی وي ښا ستا خو خدانو ته خلیفہ هر ځای ته چې مې شړې هر ځای ته چې مې لګې زم سفر قافلې سره برابر کې چې شام ته لړ امیر معاویه گورنر دی د شام وای چې هغه سره څنګه ملاو شو د ملاوېدو سره وسره شر شروع کړ وای دا څه کې تا خو ظالمه بلا سر سپین را جمع کړی دی امیر معاویه رضی الله تعالی عنه سره دراتلونه چې ملمه دی ته په دادونه سرو سپینو باندې سکه قرآن کې الله فرمای والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم زما رب قرآن کې فرمایلی دی څوک چې سراو سپین جمع کوي دا سراو سپین د خدای په لار کې نه لګي الله او فرمایل اے محمد فبشرهم بعذاب علیم دا سراو سپین د دې مال نه به الله د قیامت پرز یو گنجه اجدها جوړه کی ستا په دا مری کې به واچي او ستا په دا شوندو باندې به چکونه لګي دا عذاب علیم دردناک عذاب په ملاویږي تا خو عذاب جمع کړی دی وی امیر معاویه رضی الله تعالی عنه چې ابو ذر غفاری دا آیات اورېده وی باباجی دا د مسلمانانو په باره کې نه دی دا د کافرانو په باره کې دی چې والذین یکنزون الذهب والفضة هغه کسان چې خزانه د سرو سپینو مال جمع کوي الکه ورته وایا چې مدرسه کې معمولی غونډه کار دی د اغه د پاره پیسې ني خو پلان کې ځای کې پراپرټي د زیاده د اغه د پاره 50 लाख रुपए هم تیار دي الله وی دا مال فبشرهم بعذاب علیم دا ستاد پاره دردناک عذاب دی په دنیا کې د ما محترم امیر معاویه ورته وی دا آیات د کافرانو په باره کې د مسلمانانو په باره کې نه دی نو ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه ورته او فرمایل وی زما د قسم د خدای په ذات باندې چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک نه پدا غوګونو باندې اوریدلی دي او پدا سترګو می پیغمبر ته قتل چې زما پیغمبر فرمایلی دي چې دا آیات د مسلمانانو د پارم دی او د کافرانو د پارم دی دا سوچ اونه کې ګوره چې ما کلمه ویلې ده نو ګره ما ته معافي ده زب جنت ته ځم او جنت ته بځې جنت جوړ کړي الله د مسلمان د پاره دی لیکن کم اعمال دی په دنیا کې بد دي د هغه عوض خو به ملاویږي زما محترم دا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه نه په شام کې خلک تنگ شو شکایت په اوشو بیا عثمان ذینورین رضی الله تعالی عنه لا خطراغه چې جی د باباجی نم خلاص کا د سره زندگی ډیره ګرانه ده هر چا سره پلاسو باندې شر کوي چا سره او غموینه یو تطوړه ته وباسي سکه پدا او خو باندې په دنیا کې هر چا نه جی ډیر پازاب کړي بیا پس خطراغه جی واپس مدینه منوره ته راولې یا مکه مکرمه ته چراغ ابو ذر غفاری وی فرمای ما ته داخلك راجم شو د عربو ماوی غنز چرتا ناشنا راغلم دا مې نه پیژني چې ورځ د 13 شوا خلکو مې ډیر اکرام بیا را نه خلک تختې ده ځکه په زمانه خدا عادت نه وته پیغمبر د هغه د پاره پیشنګوئی کړي وا مسیح هذه الامه زما د امت عیسی فهو ابو ذر الغفاری هغه ابو ذر غفاری دی د هغه د پاره پیغمبر
پیشنگوئی دنیا کے دا سے کڑے دا عثمان ذینورین ورطا او فرمائل حضرت دلتا زمانہ نشے تیرولے زا پشاڑوں کے زمانت روا زنگلونوں کے زمانت روا بیابانوں کے زمانت روا ابو ذر غفاری ورطوئی تا خلیفہی تا دے وقت بادشاہی کما حاضر تلے گے ز تیارم ز تیارم ما اولے گا زدل تا خفیما د خلکو حالت چې ګورم د دې صحابو د دینه مرګ ایر دی زما محترمو صحابه عام خلق نو د اغیب په باره کې نبی علیہ السلام فرمائی اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اهتدیتم ټول صحابه زما پشان دستورو دی بأیہم اقتدیتم ہر یو پس چھ دے اقتداء اکڑا اقتدیتم پا ہدایت شوی صحابت داسی خلق تھی لیکن ایمان والا داسیو دا فکر آخرت فکر پکے دم رہو دا ایمان دم را یروا باوجود دا دے چھ دا جنت ٹکٹونا اللہ دنیا کے ورکڑیو باوجود دا دے چھ اللہ و تزیر اورولیو چھ پتا سو باندے میں جہنم حرام کرے دے پتا سو باندے میں جنت واجب کرے دے باوجود دا دے با دا آخرت و دا قبر نا دم را یرے دا ما محترم موتا سوچو کو کنا موتا سمر یریگو زویم که موتا تا دا سی اوشو چی جی پتا باندے جن چی جی اللہ بیام بس ما تا دغی کرے دے چی ہر سکو زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا سجدہ باندے پریوت ڈیرے اجڑل یو صحابی و سرد ڈیر سات حیران شو وی زما پیغمبر دمرا اگدہ سجدہ اکڑا ماوی گنے دا نبی علیہ السلام مبارک نے روح پروازو کو وی چی سنگ را پاسے دم نبی علیہ السلام مبارک رہتا ہوئے ولی رنگ دے بدل دے دا اللہ رسول سجدہ دیر زیادہ اگدہ شوانو وی مالا جبریل لاغلے و ماتا جبریل اوے محمدہ زمان رب او فرمایل چے پتابا نسوک یو کرتا سلام اوے زرب پہاغ بندہ باندے لس کرتا سلام اوے لس گناہونا مابکوم او پا مقابلہ کے والا لس درجیم بلندون ٹوٹ شوک سر سبحان اللہ نو دا اللہ رسول سجدہ دے اگدہ کرا او اگدہ میں کرا نو زدہ خدای شکریہ ولی عطا نکم دا پیغمبر حالتو چی اللہ با پہ انعام اکا ننکا موت آتا دا شیوشا موت آتا اللہ ہوئے چی زبس جہنم در باندے حرام دے اس موت آسا را فکر نشتا دا جہنم چی اللہ دے تیمونگ لے امان راکی وی داغا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عثمان ذینورین اولے گا چی ویلے گا پا مدینہ منورین قسیم تربان چرازے یو زید رمز علاقہ دا پا حقی کے پریوتا دا عثمان ذینورین خفم دے و پس دیر چی دا نبی علیہ السلام نزدے صحابی دے لیکن چی ویلے گا زمانے تیرولا وی ترزامن ترزویو وسر عبداللہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ یو دودری نور صحابو اغیم بیزت اکڑا وی تاسو دنیا پا مخر آغستے وی عبداللہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی ما اولید چی ابو ذر غفاری دا زنکدن پا بستر باندے پروت تے گویا دا بیمارے پا حالت کے پروت تے وہ ما تے او فرمائل عبداللہ ز اجدہا وینم مار وینم تیار وینم ماوتوی تیار کم دا مار کم دے اجدہا کم دا ماتوی زمان مال پاتی کی گی دنیا کی ماوتوی ستا مال کم دے ماتوی دا یو کنڈول دے را سرا دا یو تولیہ دا را سرا چی زان پہ اچوم زان پہ پٹوم یوان اٹھا دا را سرا دا مال را دنیا کی پاتے نشی ماخوبا پا دے باندے پا دنیا کے او دس کل عبادت پا مکل کہ دا لوٹاو کنڈول زمان پاتی شو زمان پس یا با یو سڑے پا عباداتو کے استعمالی یا با نے استعمالی ما ابو ذر پس با گناہونا قبر ترازی دا عذاب زمان لرکا او تا حیران دے چی یو کنڈول دے یو لوٹا دا او یو سادر دے دام دتا اجدہاق کا رکی چی دارا نلرکا دا دنیا نا بربن راغلے مو دنیا تا بربن دب دا دا ایمان و عقیدہ وی او جماعت دک
خو ایمان کم دی دونه داسې روجو ولا ایمان خو نه دی چې روجې راشي بیا اذان سره زموږ ایمان برابر شي ورنه چې روجې ختم شي ایمان نانه ټول اوبهیږي وی صحابي پروت ته ابو ذر غفاری رضی الله تعالی بزم دا واقع کوم ټیم مختصر دی مونږ ته ډایرکټ کوم نن په پو باندې تاسو ګډ جوړ کړی دی ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه چې او قتل چې زمانه خلق لاړه یو ښځه د اغم درنګ نه توره د ام ذر نامه ده هغې ورته وایي ما تا ته نه وې خاونده چې جنګونه مه کوه خلکو ته څه مه وایه نن په دا دشتو بیابانو کې ته بیمار یې که راته خاونده مړ شوې بیا به دا دشتو کې زنانه ذات یم څه کومه زه خو قبر هم نشم ایستی زه خو تا اړولې راړولې هم نشم زه خو تا له غسل هم نشم درکولی زه به ښځه ذات یم تا سره څه کوم ابو ذره تا خو ټول خلک تنبولي دي په دنیا کې هغې ورته وفرمایل خفه کېږه ما زما پیغمبر زما دپاره پیشنګویي کړې ده چې ته به یوازې پاتې کېږې اخره کې او ستا مرګ به م یوازې او یو قافله به راځي ستا جنازه به کوي وی کلم چې وفات شم لارې ته به وځې او په دغه لار کې به ودرېږي یو قافله به را رواني ورته به اواز وکړي دلته یو صحابي دی چې وفات شوی دی جنازه پې وکړې ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه په خوش بیابان کې پروت دی یوه ورسره ښځه ده ناسته ده د رنګ نه توره ده چا ورته وي حضرت دا ښځه خو دې توره ده د له بل واده وکړو هغه وی نه قسم دی دا ما په توروالي نه ده کړې دا ما په دیندارۍ باندې کړې ده دا دینداره ده الله دې زموږ ټولو ښځې دینداره کړي هغه ښځه دا د ما خدمت کوي ډېر چې نن داسې سخته په خاون راله بیا ښځه ډایرکټ وایي خاونده زما ستا نور نه کېږي ما له طلاق راکوه هغه خو ایمان ولا زنانه وي که نن خو پې ته لږه لوږه یا سخت راوله الا ماشاءالله چې په سلو کې به لس ښځې داسي چې خاون ته وي خاونده تا سره په ډیران کې هم زمانه تېرو ته زما خاون نه ته زما د سر تاج یې و زما و تا جوړه به دا به په قیامت کې هم داسي اگر که په دنیا کې لږه و تنده ده خاونده زه تا نه پرېږدم بعد ښځې داسي الله دې موږ ته داسې ښځې نصیب کړي وی ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه ډېر دردونه برداشت کړه درد و تکلیف په خوش بیابان کې ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه وفات شو ښځې سر ته ناسته ده ام ذر سر ته ناسته ده جاړي وتا خاونده تا خو ویلي تا ویلي چې زه به یوازې پاتې کېږم یوازې به مړ شم هسې نه چې قافله م رانه شي خاونده زه به تا سره په دا خوش بیابان کې څه کوم خاونده زه به تا خخومه څنګه بیا هم د قول موافق چې ووته څنګه وکتل زما د پیغمبر فرمان دروغ کېدی نشي زما د پیغمبر نه د خولې مبارکې نه کلمه وتل ډایرکټ د عرش سره ټکراوېدل او زما د رب په هغې باندې عملي کېدل عمل کېدل هغه کار کېدل ماوی زما د پیغمبر د خولې نه جمله د ابو ذر دپاره اوتې ده وی ام ذر رضی الله تعالی عنها چې بار راووته وی کتل قافله را روانه ده اواز یې ورته وکړه او قافلې والا په خوش بیابان کې راته خاون وفات شوی د راسې کفن او دفن یې وکړې قافلې چې راله ویې کتل پای کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا شپږم نمبر مسلمانو په ابو ذر غفاری په او چې ویې کتل ابو ذر په ډېر په خوشي کې ډېر یوازې ډېر په فقر او یتیمۍ او ځانلوالي کې وفات شي جنازه یې پې وکړه زما محترمو دا د ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه زندگی وا چې زما پیغمبر ورته فرمایلی زما صحابه داسې دي چې د دې په زړه کې به دوه فکرې یو فکر آخرت یو دا فکر چې نبی علیہ السلام او فرمایل انما الاعمال بالخواتیم د اعمالو دارومدار په خاتمه باندې دی په دا به یریږي چې زه خو ډېر بزرګ یم زه ډېر امیر صاحب یم ما ډېر وخت لګولی دی ما ډېر علم کړی دی ما ډېر زکاتونه کړي دي ما ډېر حجونه کړي دي ما ډېر عبادتونه کړي دي ما ډېرې روجې نیولې دي ما ډېر نفلونه کړي دي ما ډېر تلاوتونه کړي دي ما ډېر خلوت کې الله سره رابطه جوړه کړې ده ما ډېر جلوت کې الله یاد کړی دی ما خلکو
خلکو سره ډیره ښېګڼه کړې ده، ما ډیر د یتیم په سر باندې لاس راښکلی دی، ما ډیر د سپین ږیرې عزت کړی دی، ما ډیر د پلار احترام کړی دی، ما ډیر د مور قدرداني کړې ده، ما ډیر د نورو مسلمانانو حقوق پیژندلي دي، لیکن ما ته دا پته نشته چې د دنیا نه به ایمان یو سم او کنه خاتمه به مې په کفر باندې کېږي. د ما محترم ما سره دا فکر نشته. زما پیغمبر او فرمایل انما الاعمال بالخواتیم، په دا باندې ویریږه چې الله ایمان به یوسم کنا، خاتمه به مې په اسلام وشي که په کفر. اکثر د چې دعا کوم دا دعا اخره کې کوم الله په وخت زن کدنم دا کلمه نصیب، خاتمه به مې په اسلام وشي که په کفر. اکثر د چې دعا کوم دا دعا اخره کې کوم الله په وخت زن کدنم دا کلمه نصیب کې چې ټول وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. خبره مې د صحابه